دغه فلم چې تاسو وینئ د شاهدانو د سترګو لیدلی حال دی چې د انجیل شریف څخه راغستل سوی دی. کیسه ویونکې مریم مجدلیه ده چې هغه د عیسی مسیح د پیروانو څخه وه. د هغې روایت ډېر حیرانوونکی او په دقت سره د عیسی مسیح کیسه بیانوي چې 2000 کاله مخکې تېره سوې ده. د مسیح په شان اصلي کردار ترسره کول د یو لوبغاړي د وس کار نه دی، خو دا فلم په دې مقصد جوړ سوی دی چې موږ د حضرت عیسی یعنی د مسیح د ژوند په اهمیت پوه سو. وګوره دا خدای پاک کارونه څونه ښایسته دي. دا ماته د هغه مینه را یادوي چې زما دپاره یې لري او ستا دپاره هم. هغه خدای چې موږ ټوله پیدا کړی یو هغه خو ما نه ویني، ما نه پیژني. کیدای سي چې پرهیزګاره خلک د خدای خوښ وي، نه لکه زه غوندې. رفقه جانې کاشکې ته هم 3 کاله په هغه پسې راسره تللی وی. عیسی مسیح یادوي نه؟ سکینې اما جانې د هغه کیسه راته وکړه. هو نو کیسه وکړه. شه راځئ. د سره به شروع کو. کله چې د عیسی ولیدی یا په دې خاطر چې د عیسی په ژوند ښه پوه سو باید د سره شروع کو لکه مقدس کتاب چې وایي. په اول کې خدای پاک مځکه او بوټي د وچې او اوبو حیوانان پیدا کړل. او اول انسان د خاورې څخه پیدا کړي او د هغه په پزه کې د ژوند روح پوه کړه. د دې انسان نوم حضرت آدم و. خدای وفرمایل دا ښه نه دی چې آدم یوازې زه به هغه ته یوه مناسبه ملګری پیدا کړم چې مرسته ورسره وکړي. بیا خدای د آدم یوه پشتۍ راواخیستله، ښځه یې ځینې جوړه کړله او نوم یې هوا کښېښوله. نه یې د سر څخه واخیسته چې پر حاکمه نه وي او نه یې د پښو څخه واخیسته چې تر کښته نه وي، خو د اړخ څخه یې ښځه جوړه کړه چې ورسره برابره وي او تر مټه لاندې پناه وي چې زړه ته نږدې وي او مینه ورسره وکړي. مهربانه خدای ښځه او میړه د خپل ځینو صفتونو سره پیدا کړل چې د هغه سره په سوله کې یو ځای ژوند وکړي او هغو ته پر ټولو مخلوقاتو د حکومت کولو اختیار ورکړي. حضرت آدم او بیبي حوا د خدای پاک په حضور کې په عدن نومي یو ښایسته باغ کې ژوند کوي. خدای پاک په باغ کې د هغو سره ګرځېدی او خبرې به کولې، هلته نه غم او نه مرګ. خدای آدم ته وفرمایل ته د باغ ټولې میوې خوړلی سي، خو د نیکۍ او د بدۍ د پیژندنې ونې میوه ونه خورې. که دا میوه دې وخوړله مړ به سي. خو یوه ورځ شیطان بیبي حوا خطا ایستله. بیبي حوا میوه راوشکوله او ویې خوړله. بیا یو څه یې آدم ته هم ورکړله او هغه هم وخوړله.
د بابا آدم او بیبي حوا دې شرمېدونکې نافرمانۍ نه یوازې د خدای سره د هغو نظم یووالي پرې کوي، بلکې د هغو دواړو په منځ کې هم یووالی ختم کوي. د تکلیف او کړاو ژوند د میړه په نصیب سو، او د ښځې په نصیب کې د زیږېدو دردونه او د میړه حکمرانی. خو خدای وعده ورکړه چې یوه ورځ به د ښځې څخه یو څوک راځي چې به د شیطان سر وټکوي. مقدس کتاب وایي چې رحیم خدای یو نیت لري چې خپل په مخلوق کې حرمت او یووالی څنګه بیا راولي. خدای پاک خپل د دې نیت یوه برخه حضرت ابراهیم ته وروښوله. هغه وعده ورکړه چې ابراهیم ته به برکت ورکړي او د نړۍ ټولو خلکو ته به هم د هغه د لارې برکت ورکړي. خدای پاک د هغه سره وعده وکړه چې د هغه نسل به د دریاب د شګو او د آسمان د ستورو په شان ډیر کړي. حضرت ابراهیم پر خدای باور وکړي، نو د هغه ایمان د هغه پر صداقت حساب سو. بیا خدای هغه ته د خلیل الله لقب ورکړي. یوه ورځ خدای حضرت ابراهیم وازمای او ورته وی فرمایل چې خپل زوی قرباني کا. د خدای پاک وعده د حضرت ابراهیم په یاد وه چې د دې زوی د لارې به یې نسل زیاتوي او ټولو خلکو ته به برکت ورکوي. خو بیا هم پر خدای توکل وکړي او امر یې ومنئ. خدای پاک وفرمایل ابراهیمه، اوس مې ولیدلې چې ته زما اطاعت کوې او زما دپاره تر خپل ګران زوی تېرېږي. حضرت ابراهیم یو پسه نږدې ولیدی، نو پسه یې د خپل زوی پر ځای خدای ته قرباني کوي. خدای پاک چې په خپله د حضرت ابراهیم د زوی په ځای یو پسه قرباني ته تیار کړي، نو داسې یې خپل هدف ښکاره کوي چې څرنګه به د مرګ او د ګناه لعنت د منځه وړي او انسان به د ځان سره پخلا کوي. مقدس کتاب وایي چې یو څوک به راسي چې د نړۍ د ګناهونو دپاره په آخري قرباني سي. پیغمبرانو دې کس ته مسیح ویل. هغه به د ځان سره ډېر برکتونه راوړي، ځکه چې هغه به ژغورونکی پیغمبر او باچا وي. اشعیا نبی ویل کله چې مسیح راسي نو داسې به کوي. هغه به خدای داسې ټاکلی وي چې د بېوزلو دپاره د خوشحالۍ زیری، د زړه ماتو دپاره به د آرامۍ او د بندیانو دپاره به د آزادۍ اعلان وکړي چې وخت را رسېدلی دی او خدای خپل خلک ژغوري. د عیسی په نوم یو لوی استاد موږ ته راغی. آیا دا هغه د خدای را لیږلی کس و چې د شیطان سر به ټکوي او زموږ دې نړۍ ته به رڼا او د لعنت پر ځای موږ ته برکت رابخشي؟ آیا دا هغه وعده سوی مسیح و؟ آیا هغه کولی سي انسان د بیري او شرم څخه خلاص کړي؟ د ناصرې په ښار کې یوه انجلۍ وه چې یوسف ته کوزده سوې وه. د هغې نوم مریم وه. خدای ستا مل دی او ډېر برکت یې درکړی دی. مریم مه بیریږه، پر تا فضل سوی دی. ته به مندوارې سې او زوی به دې پیدا سي او نوم به یې اسحاق شیر دی. زه خو نجلۍ یم، دا څنګه کیدی سي؟ روح القدس به پر تا نازل سي، د خدای قدرت به پر تا سوري واچوي
دا کوچنی به ډېر لوړ وي او د خدای زوی به ورته وویل سي. ستا د سپین سرې خپلوانې الیزابتې به هم یو زوی پیدا سي. هغه چې وچه وه اوس د 6 میاشتو کوچنی لري، ځکه چې خدای ته هیڅ کار سخت نه دی. د خدای مزدوره یمه، تا چې څه وویل هغسې دې وسي. نو مریم په تلوار د الیزابت کره لاړه. الیزابت مریم جانی اوه دا رښتیا دي. ته تر ټولو ښځو بختاورې، ستا په نس کې کوچني هم بختاور دی. زه څومره بختوره یم چې زما د سشتن مور زما لیدو ته راغلې ده، چې ستا سلام مې واورېدی، په نس کې مې کوچنی په ټوپو سو. زړه مې د خدای حمد وایي. زه خوشحاله یم چې زما د ساتونکي خدای په خاطر چې پر ما بیچاره باندې پوښتنه وکړه. د نن وروسته به ټول خلک ما د خدای بختوره بولي. مریم 3 میاشتې د الیزابت کره وه. کله چې یوسف خبر سو چې د هغه کوزده میندوارې ده، نو پریکړه وکړه چې هغه په پټه خوله طلاقه کړي. خو خدای په خوب کې یوه فرشته یوسف ته ورولېږله. د مریم په ودولو مه شرمېږه، ځکه د هغې په نس کې کوچنی د روح القدس په قدرت دی. د هغې به یو زوی پیدا سي او ته به د هغه نوم عیسی، یعنی د خلکو ژغورونکی کښېږدې، ځکه چې هغه به خپل خلک د ګناهونو څخه خلاص کړي. نو یوسف مریم خپل کور ته راوستله. عیسی په بیت لحم کې په یوې ګوښانې کې وزېږېدی، ځکه چې په سرای کې د هغو دپاره هیڅ ځای نه و. او د ملایکو یوې ډلې د هغه د زېږېدو اعلان وکړ. کله چې د کوچنۍ د سنتولو وخت راورسېدی، نو نوم یې عیسی، یعنی د خلکو ژغورونکی کښېښوی. بیا مریم او یوسف الک د خدای کور ته بوتې چې خدای ته یې وړاندې کړي. هلته شمون نومې یو بزرګ سړی هغو ته هرکلی وویل. دې د ډیرو خلکو د ماتې او سرلوړي دپاره د خدای ټاکلی دی. هغه به د خدای یو نښه وي، ډېری به د هغه په ضد سي او خپل پټ رازونه به ښکاره کړي، او غم به لکه یوه تیره توره ستا زړه سوری کړي. کله چې ما د عیسی د مور کیسه واورېدله، هغه وخت پوه سوم چې عیسی تر یو پیغمبر لوړ دی. کله چې ملایکې عیسی ته خدای زوی وباله، هدف یې څه و؟ نو ته وایې چې خدای د یوې ښځې سره اړیکې درلودلې؟ یا ګوره، مریم انجلۍ وه. د عیسی پیدا کېدل د خدای یوه بېسارې معجزه وه. خدای هر څه کولی سي. دا منې که نه؟ عیسی هم د یوې مور څخه وزېږېدی، خو هغه د خپلې معجزوي زېږېدنې په خاطر تر هر انسان لوړ دی.
د ګناهونو څخه توبه وکاږئ د تعمید غسل در کوم خدای پاک مو ګناهونه وبخشي. کله چې د الزبتې زوی یایا نبی خلکو ته په سیند کې د تعمید غسل ورکوي اعلان یې وکړي چې مسیح به راسي. زه په اوبو د تعمید غسل در کوم خو داسې څوک راځي چې در ما ډېر لوړ مقام لري. زه د هغه د څپلیو د بندو د خلاصولو وړ هم نه یم. هغه به تاسې په اور او رول قدس پاکي. هغه به په خپله شاخۍ خپل درمل پاکي. غنم به د پروړو څخه بیل کړي خپل په ګدام کې واچوي. روح القدس لکه یوه کوتره پر عیسی نازل سوه او یو غږ د اسمانه راغی چې ویې ویل ته زما ګران زوی یې چې زه ستا څخه راضي یم. عیسی د تعمید تر غسل وروسته هر ځای ته تللی او د هغه د پیغام څخه د هغه واکمني څرګندېدله. دا د مریم زوی نه دی؟ هو هغه دی. غلی سي. د خدای رو پر ما پرته ده. زه یې ټاکلی یم چې بېوزلو ته د خلاصون زیری ورسوم. خدای پاک زه رالیږلی یم چې بندیان آزاد کم او ړانده بینا کم چې مظلومان آزاد کم او دا اعلان وکم چې هغه وخت راغلی دی چې خدای به خپل خلک وژغوري. څنګه شیخ خبرې کوي؟ نن د خدای پاک د کلام دا برخه چې تاسو واورېده پوره سوه. د خدای کلام پوره سو؟ دا وعده یوازې مسیح پوره کولی سي. موږ به څنګه پوه سو؟ د هغه خبرو خلک حیرانه کړل او د هغه معجزې د ډېرو خلکو د ایمان د راوړلو سبب سو. دا ښځه بیا دا کار کوي؟ دا څوک دی؟ دا هغه استاد دی چې د ناصریه څخه راغلی دی. عیسی. سلام. سلام. دې ځای ولاړه سه، دا ستا ځای نه دی. استاذه پرېږده، هغه د دې ارزښت نه لري چې څوک ورته وګوري. ای مریمي. ای عیسی مسیح، موږ څخه څه غواړې؟ موږ تا پېژنو، ای د خدای مقدسه. چپ سئ. ای پیرانانو، د دې ښځې څخه راووځئ. مړه سوه. هغه یې مړه کړه. دا څه کوي؟ یا پاک سړی به داسې کار نه کوي. ای مریمي، د ابراهیم لوري، هغه ښه سوه. ژوندی ده. دا یوه معجزه ده. دا سړی څوک دی؟ پیرانان لا د هغه امر مني. دا معجزه ده. دا معجزه ده.
څنګه امکان لري؟ خیر یوسي. مننه. 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 تر هغې ورځې وروسته زه د هغه پیروه شومه. ما غوښتل چې خدای زما څخه خوشحاله سي. ما کلونه په شرم ژوند کوي، خو عیسی زما عزت بیرته راکوي. د هغه قدرت زما پیرانان وایستل. ګرانې سکینې، دینا جاني، تا خپله د هغه تعلیم اوریدلی او د هغه معجزې دې لیدلې دي. هوکې ته پوهېږې چې ما ولې هر څه پرېښول او په هغه پسې یې شولم؟ دا یوازې زه نه ومه. د هغه شاګردان وو: شمون پطرس، برتومایي، متی، یهودا اسخریوطي او 8 نور شاګردان. او په دغه ډول ښځې سوسن، یوانا، زه او نورې چې په خپل مال مو د عیسی او د هغه د شاګردانو خدمت کوي. موږ داسې ګڼله چې دا زموږ خلاصونکی مسیح دی چې موږ یې په تمه وو. موږ یو ژغورونکي ته اړتیا درلودې. رومیانو ظالمانو پر موږ حکومت کوي. هر څه چې به پر موږ ګران وه هغو به راڅخه اخیستل او پر پاته به یې مالیه غوښتله. زموږ بدن او روح دواړه وږي وه او یو چا ته مو اړتیا درلودې چې موږ ته د خدای لاره راوښي. خلکو د ژوند هیڅ امید نه درلودی، خو هر ځای ته به چې عیسی تلی امید به یې د ډالۍ په ډول ورکوی. دا څوک دی؟ دا ځوان د کونډې یو سرزوی و. پورته سه ځوانه. په موږ کې یو لوی نبی پیدا سوی دی. خدای راغلی دی خپل خلق ساتي. بختور یاست چې غریبان یاست، ځکه چې د خدای پاچاهي ستاسې ده. بختور یاست چې د راستۍ وږي یاست، ماړه به سئ. بختور یاست چې اوس ژاړئ، بیا به وخاندئ. بختور یاست چې زما په خاطر خلک ستاسې څخه کرکه کوي، بد او رد وایي او وایي چې تاسې شیطانان یاست. په دې وخت کې خوشحالي وکئ، ځکه چې ستاسې دپاره د خدای په پاچاهي کې لوی اجر دی. د دوی نیکهګانو هم د نبیانو سره دغسې کړي وه. 14 15 18 19 شل. زه نورې نه لرم. ولې نورې پیسې مو څه کړې؟ افسوس یې پر تاسې شتمنو. د آرام ژوند وخت تېروئ. د ده پیسې نه خوښېږي لکه چې نیونی دی. افسوس پر تاسې چې نن خاندئ، اوښکې به توی کوي او غمجن به سئ. افسوس چې خلک ستاسې ستاینه کوي.
ځکه چې د دوی نیکهګانو به هم درواغجن نبیان ستایل. زه تاسو ته دا وایم، د دشمنانو سره مینه کوئ. څوک چې بد درته وایي شادي ورته وغواړئ. ظالمانو ته دعا وکړئ. که څوک تاسې په یو اړخ وهي نو خپل بل اړخ هم ور واړوئ. که مو څوک پټو اخلي هغه ته خپل صدرۍ هم ورکړئ. که څوک هر څه درڅخه غواړي نو ور یې کړئ. که مو څوک یو شی واخلي بیرته یې مه ځینې غواړئ. د نورو سره ښه کوئ لکه تاسو چې د نورو څخه تمه لرئ. که یوازې د خپلو ملګرو سره مینه ولرئ دا څه مهرباني ده، ځکه ګناهګاران هم داسې کوي. که د خلکو سره د ښو په بدل کې نیکي کوئ بیا څه مهرباني ده. ګناهګاران هم دا کوي. دا څه کوي؟ د هغې سره خبرې کوي. دا څه کوي؟ یا د دشمنانو سره مینه وکړئ او ښه ورسره وکړئ. پور ورکړئ او بیرته یې مه غواړئ. لوی اجر به پیدا کړئ او د خدای روحاني خلک بسئ چې ناشکرو او ګناهګارانو سره هم ښه کوي. رحم ولرئ د آسماني پلار غوندې. عیسی موږ وساته. بل مه ملامتوئ چې ملامته نسئ. بل مه محکوموئ چې تاسې محکوم نسئ. وبخښئ چې وبخښل سئ. استاذه موږ ته سمه لاره راوښیه. ورکئ تاسې ته به درکړل سي. د خپل ورکړې په اندازه به یې بیرته لاسته راوړئ. ړوند بل ړانده ته لارښوونه نسي کولی. دواړه په کنده کې ولویږي. د خپل ورور په سترګه کې کوچنی خاشخ ووینئ او په خپله سترګه کې لوی لرګی نه وینئ. تازه موږ ته لار راوښیه. ششتنه موږ تا ته اړتیا لرو. بختوره د هغه مور چې ته یې لوی کړی یې. څومره بختور دي هغه خلک چې د خدای کلام اوري او مني یې. عیسی په خپل تعلیم کې وښول چې خدای بدکاران د دشمنانو غوندې نه ګڼي چې ویې وژني، خو غواړي چې هغوی لکه ورک سوي پسونه بیرته خپلې رامې ته راولي. موږ خو کلونه راهیسې د پردیو شړل سوي خلکو سپکاوی کوو او موږ هېڅ په دې نه پوهېدلو چې د خدای بې پایه مینه د هغو کسانو سره هم وه. او موږ حیرانه سولو کله چې یوه ورځ عیسی د یو سامري کلي څخه تېرېدل غوره کړي. د دې ښځې څه ولې کرکه کېږي؟ هغه یوه سپکه سامرۍ ښځه ده. راځه چې ډوډۍ واخلو. استاد په سترګې په لار موږ ته ولاړي. یو څه اوبه ما ته راکړه. ته یهودي یې او زه یوه سامرۍ ښځه یم. څنګه زما څخه اوبه غواړې؟ که د خدای په بخښنې پوهېدلی او اوبه غوښتونکی دې پېژندلی نو تا به د هغه څخه غوښتی وای چې د حیات اوبه درکړي. ښاغلې ته سولاغه نه لرې او ساه ژوره ده. څنګه د ساه څخه اوبه راباسې؟ زموږ دا ساه د حضرت یعقوب وه. د هغه اولاده او رمې د دې ساه اوبه څښلې. ستا په فکر ته تر حضرت یعقوب لوړ یې؟ هر څوک چې دا اوبه څښي بیرته تږی کېږي، خو که زما د خوا اوبه وڅښي نو بیا به تږی نسي او زما ورکړي اوبه به په هغه کې د تلپاتې ژوند چینه سي چې تل به خوټېږي.
ښاغلی دا اوبه ماته راکه چې بیا تږی نسم او په اوبو پسې دلته را نسم. ورسه میړه دې راوله. زه میړه نه لرم. ته رښتیا هم میړه نه لرې. تر اوسه 15 واره واده سوی یې او چې اوس ژوند ورسره کوې په رښتیا چې ستا میړه نه دی. تا رښتیا وویل. ښاغلی ته لکه چې نبي یې. زموږ نیکهګانو پر دې غره د خدای عبادت کوئ، خو تاسې یهودیان وایاست چې باید په اورشلیم کې اوسي. ای ښځې زما خبره واوره. داسې وخت به راسي چې د آسماني پلار عبادت به نه په دې غره او نه په اورشلیم کې کیږي. تاسې سامریان نه پوهېږئ چې د چا عبادت کوئ. خو داسې وخت راځي چې اوس یې پیل دی چې د خدای د روح په توان به د خدای حق عبادت وسي، یو پاک او صادق عبادت چې خدای یې غواړي. خدای روح دی او انسان یوازې د هغه په قدرت سره د هغه حقیقي عبادت کولی شي. دا هغه ده. ولې د هغې سره خبرې کوي؟ دی خبر دی چې دا څوک ده؟ پوهیږم چې خلاصونکي مسیح چې راسي نو هر څه به راته ووایي. زه هغه یم. راځئ هغه سړی ووینئ، هر څه چې مې کړي وه راته ویې ویل. راسئ ګمان کومه دا مسیح دی. مسیح یا هغه واده سوی مسیح؟ راځئ ویې وینئ. راسئ. استاذه یو څه وخوره. زه داسې ډوډۍ لرم چې تاسې نه په پوهېږئ. یا بل چا ډوډۍ ورته راوړې؟ زما ډوډۍ دا ده چې د خپل راستونکي پیروي وکم او راسپارلی کار ترسره کم. فصل پوخ سو او د لو په انتظار دی. وګوره سونی خلک را مات دي. آیا دا زیری د سامریانو لپاره هم دی؟ د ښار خلک د عیسی لیدو ته راغلل او د هغه څخه یې وغوښتل چې ورسره پاته سي او لارښوونه ورته وکړي. موږ 2 ورځې هلته پاته سولو او ډېرو سامریانو پر هغه ایمان راوړی. وغواړئ خدای به یې درکړي. پسې وګرځئ پیدا کیږي. دروازه وټکوئ خلاصیږي. چې غواړئ یې در به یې کړي. چې پسې ګرځي پیدا به یې کړي. چې ور وټکي دروازه ورته خلاصیږي. داسې یو پلار شته چې زوی یې مایع غواړي او دی مار په لاس ورکړي او یا د هګۍ پر ځای لړم ورکړي. چې هر څونه بد پلار همې خپلو بچیانو ته ښه شیان ورکوي. نو آسماني پلار به هغو ته چې غواړي یې روح القدس ورنه کړي. زه تاسو ته وایم د ژوند په خاطر غم مه کوئ چې څه به وخورو او یا د ځان په خاطر چې څه به واغوندو، ځکه چې ژوند تر ډوډۍ غوره دی او بدن تر کالو. مرغانو ته وګورئ، نه یې کري او نه یې ریبي، ذخیرې نه لري، خو خدای یې رازق دی. تاسې خدای ته تر مرغانو ډېر زیات بهتره یاست.
آیا څوک په اندېښنو خپل عمر ډېرولی سي چې دا کوچنی کار نسئ کولی نو بیا ولې ګرم کوئ ګلانو ته وګورئ څنګه غټیږي هیڅ خواري نه کوي سلیمان پاچا لا داسې ښایسته کالي نه سول اغوستلی که خدای پاک هغه واښه چې سبا په اور کې سوځي د ګلانو په پاڼو پټوي نو تاسو ته به ولې ښایسته کالي نه درکوي ای کم ایمانو زموږ ایمان زیات که که د شړشم د دانې په اندازه ایمان ولرئ او د توت درختې ته ووایاست خپل ریښې دې وکاږه په سیند کې شناسه نو هغه به ستاسې امر ومني ګناه ته به لمسول کېږي خو افسوس پر حال د لمسونکي څوک چې ناپوه خلک ګمراه کوي ښه به وي چې د ژرندې پلې په غاړه کې ور واچول سي او سیند ته ور وغورځول سي واورئ چې د خدای پاک باچهي څنګه ده دا داسې ده چې یو سړي په خپله مځکه کې د شړشمو تخم وکرئ شړشم لوی سول درخته ځینې جوړه سوه او مرغانو ځالګۍ پکښې جوړې کړلې زه خو نه پوهېږم چې دې څه وایي د مالیه ټولونکو او د ګناهګارو سره ولې یو ځای ډوډۍ خورئ ګناهګاران جوړ خلک ډاکټر ته اړتیا نه لري یوازې ناجوړ یې لري زه د ښو خلکو توبې کښلو ته نه یم راغلی خو د ګناهګارانو راسئ دلته دی ویې ګورئ عیسی عیسی زاري کوم زما لور وژغوره رحم وکړه زما دا یوه 12 کلنه لور اوس مري ما پسې راځه که یې پر چپنه لاس ووهم جوړه به سمه یا یې روسه خدای ته صبر وکړه روسه استاد ته تکلیف ورکوه عیسی لور دې مړه سوه استاد ته تکلیف مه ورکوه بیریږه مه یوازې ایمان ولره جوړه به سي چا زما لمن ونیوله دا څوک و زه په دې پوه سم چې طاقت راڅخه ووتی ما لاس دروړې 12 کاله مې د وینې تکلیف وګهلی ډېرې درملنې مې وکړې خو جوړه نه سومه خو چې ستا لمن مې مسه کړه جوړه سومه لوري ستا ایمان ته جوړه کړې په سلامتي ورځه مننه هغې ته لور وویل هو هغه څوک چې د شریعت له مخې 12 کاله ناولې وه عیسی د هغې ناولتیا پاکه کړه ډېره شفا په څه لاسته راځي د عیسی په قدرت که د هغه په زړه سوی
مه ژاړئ، دا مړه نه ده، بیده ده. نجلۍ پورته سه. دې ته ډوډۍ ورکړئ چې ویې خوري. ما ته غوږ ونیسئ، په دې هکله څوک مه خبروئ. ژوندۍ ده، استاد د خان مړه لور را ژوندۍ کړه. خدایه شکر، هغه ژوندۍ ده. د هغه د معجزو خبرې هر چا واورېدې او ډېر خلک د عیسی پیروان شول. استاذه، دا خلک رخصت کا چې دې شاوخوا کلو کورونو ته ولاړ سي، د ډوډۍ او د پرېوتو ځای پیدا کړي. دلته هېڅ شی نسته. تاسې هغوی ته ډوډۍ ورکړئ. زموږ سره خو یوازې 5 ډوډۍ او 2 ماهیان دي. شکر پاکه خدایه، د ټولې دنیا څښتنه چې هر چا ته ډوډۍ ورکوې. دا معجزه ده. وای وګورئ، موږ ټوله وخوړله او ښه ماړه شول، او کله چې مو پاته سوې ډوډۍ راټولې کړې نو 12 ټوکرې په ډکې سوې. د لوی معجزې د عیسی برکت زموږ په یاد راوړئ چې د هغه پیروي پر موږ فرض ده. מספרים כבודך ומעשיו מגיד הרקיע יום ליום יביע په تاسې کې څوک زما سره ځي؟ استاد زه به درسره ولاړ سم، خو اول اجازه راکړه چې د کوره رخصت واخلم. څوک چې یوې کوي او شاته ګوري د خدای د پادشاهۍ لایق نه دی. څوک چې په ما پسې راځي ځان دې هیر کړي، خپل صلیب دې راواخلي او په ما پسې دې راځي. که څوک خپل ژوند ساتي، ژوند به د لاسه ورکړي، خو که زما دپاره ژوند د لاسه ورکړي ژغورل کېږي. او که څوک ټوله دنیا خپله کړي خو ابدي ژوند د لاسه ورکړي نو څه ګټه به وکړي. که څوک په ما او زما په تعلیم شرمېږي، زه هم په هغو شرمېږم چې بیا په خپل شان راسم سره د آسماني پلار او ملایکو د شان او شوکته. باور وکړئ، دلته خلک شته چې د خدای د پاچاهۍ تر لیدلو به مخکې نه مري. ای کوچنۍ ډلې مه بیریږه، آسماني پلار به تا ته خپله باچاهي درکړي. خپل ټول شیان خرڅ کړئ او پیسې غریبانو ته ورکړئ. د ځان دپاره په اسمان کې داسې خزانه جوړه کړئ چې هېڅ وخت د منځه ولاړه نه سي، هلته غل نه سي ورتلی، نه یې چینجي خوري، او ستاسې زړه به تل ستاسې د خزانې سره وي. ګرانې خورې، د ناروغۍ څخه روغه سولې.
وګورئ هغه روغه سوه دا یوه معجزه ده روغه سوه راسئ ویې ګورئ یوه بله معجزه شکر خدای د 18 کالو راهیسې مې دونې تکلیف درلودې خدای د ستا سره شو په هفته کې مو د کار 6 ورځې دي او هغو ورځو کې روغېدو ته راسئ نه د عبادت په ورځ ای منافقانو په تاسې کې داسې څوک شته چې د عبادت په ورځ د خپلې غوایه خرې اوبول پرېږدي د ابراهیم د کورنۍ دا ښځه 18 کاله د شیطان په لاس کې وه ولې د عبادت په ورځ نسي ازادېدلی رومي واکمنو او زموږ مذهبي مشرانو د عیسی د مشروطیه څخه د خطر احساس کوئ زه خبر سوی یم چې ډېر خلک وایي عیسی باچا دی باچا د بد عملو او د غلو بادشاه دا موږ ډېر لیدلی دي راځي دعوې کوي خو هېڅ نه وي او هېر سي پام وکړئ د هغه پیروان ډېرېږي او خلک یې ډېر ستایي او باچا یې ګڼي خو تاسو ته اختار دی که چیرې دا سړی امنیت خراب کړي مسؤل تاسې یاست خو که رښتیا وایي نو موږ باید چې د هغه مخنیوی وکړو ډېرې کمې دي یوازې 2 سکې نورې نه لري زه تاسو ته وایم دغې غریبې کونډې تر ټولو ډېر زکات ورکوي ځکه چې نورو د خپلو شتمنیو څخه یوه برخه ورکړه خو دغې ښځې خپل ټول مال ورکوي ته موږ ته ووایه د داسې خبرو کولو څاک لري اجازه یې چا درکړې ده یوه پوښتنه در څخه کوم یحیی ته د تعمید غسل ورکولو حق خدای ورکړی و که انسان موږ نه پوهېږو چې د چا د خوا راغلی و نو زه هم نه درته وایم چې دا حق چا راکړی دی خو د عیسی مخالفانو دغه مینې ته ونه کتل او مازې غوښتل چې د هغه د مکمولو دپاره بهانه پیدا کړي دا ګناهکاره ده دا زناکاره ده استاذه دا ښځه وینې د عین د زنا په وخت کې ونیول په شریعت کې موسی وایي چې داسې ښځه دې سنګساره سي زناکاره سنګسار یې کوي سنګسار یې کوي سنګسار یې کوي څه وایي محترم استاذه موږ 2 شهیدان پر لرو په دې ښځې څه وکړو سړی څه سو هغه سړی هم باید محاکمه سي په تاسې کې چې بېګناه اوله دې په ډبره وولي
ای ښځې دوی چیرې ولاړل؟ څوک نسته چې تا محاکمه کړي؟ یا ښاغلی نو زه دې هم نه محاکمه کوم. لاړه ځه او بیا ګناه مه کوه. زما پر ژو پورته شه. اوس یې وینې؟ زموږ شریعت نه مني. یو بزګر تخم کرل، د سبت په ورځ کار کوي، چې تخم پاشل یو څه د لارې د ګناهګارانو ملګری دی. که یې نور مخ ته پرېږدو ټول به پر هغه ایمان راوړي او د روم حکومت به د خدای کور راته وران کړي. ځینې په زوزانه کې ولوېدل. هغه ونسول کولی چې عیسی ونیسي او ډېرې د هغه پیروان سوي وه. نو هغو پرېکړه وکړه چې د هغه دا دعوه به ختموي چې ځان ته واده سوي مسیح وایي. بیا هغو یو خاین نفر پیدا کړي. عیسی خپل شاګردان د دعا دپاره اکثره د زیتون غره ته بیول، خو په هغه شپه هغه ډېر خوابدی ښکارېدی. ولې بیده یاست؟ پورته سئ، دعا وکړئ چې په ازمایښت کې ونه لویږئ. یهودا ته ما د انسان زوی په مچولو تسلیمه؟ استاذه په چړې ووت. هغه ونیسئ. نور یې پرېږدئ. زه یاغي وم چې تاسې تورې په لاس راپسې راغلاست. زه هره ورځ د خدای په کور کې در سره وم، ولې مو نه نیولم؟ خو دا اوس ستاسې وخت دی چې تورې تیارې پکښې حاکمې دي. ونیسئ. ملګری خاین سو؟ دا د هغه شاګرد و. دا زموږ یو ډېر باوري سړی و. ښه ټینګ یې ونیسئ. هغه شپه عسکرو په هغه پوسخند ووهئ او ویې ډبوئ. ووایه چا ووایي؟ ووایه څوک دې وایي؟ بس کوئ، وام بس کوئ، جرګې تېراولئ. ووایه آیا ته مسیح یې؟ که ووایم یقین به ونه کوي، او که ستاسې څخه پوښتنه وکړم ځواب به رانه کوي. خو د نن څخه وروسته به زه د انسان زوی د قادر خدای رسته لاسته ناست یم. نو ته د خدای زوی یې؟ ته خپله لا وایې.
هغه کفر ویلی دي نورو شاهدانو ته ده ته چا دا حق ورکوي چې داسې خبرې کوي؟ تاسې د هغه کفر ویل واورېدل؟ هر څه چې هغه وویل موږ ټول واورېدل. هغه مجرم دی، باید ووژل شي. موږ به د والي صاحب پیلاطوس ته ورولو. نو هغه د روم والی پیلاطوس ته راوستی. پیلاطوس یو بې رحمه والی و او په زرګونو خلک یې پر صلیب باندې وژلي وه. تاسې په دې سهار وختي زما څخه څه غواړئ؟ دوی زموږ خلک بې لارې کوي. دوی د خدای په کور کې جنجال جوړ کړی. دا مجرم دی، خلکو ته وایي چې مالیه مور کوئ او ځان ته مسیح وایي، هغه هم باچا. باچا؟ ته د یهودو باچا یې څه؟ ته وایې پر باچا قیصر دی. هغه باید ووژل سي ځکه چې هغه دعوه کړې ده چې د خدای زوی دی. دا سړی د مرګ وړی نه بولم. په چلاخو وهلو وروسته به یې آزاد کم. که ته یې نه کې نو د امپراتور ملګری نه یې. پر صلیب یې ووژنئ. او پر صلیب یې کوي. ته او ته ویې وهئ. هر څوک چې د باچایي دعوه وکړي هغه د امپراتور په ضد پاڅون کوي. ژر کوه. مړ یې کوي، د صلیب په مرګ یې ووژنئ. هغه بېګناه دی. صلیب ته یې کوي. شاته سي. شاته سي. ځینې لرې سي. شاته سي. شاته سي. شاته سي. لاره یې لکئ. شاته سي. سه وام لرې سئ. راځه نو. ستا نوم څه شی دی؟ صاحب شمامون کارني. ما سره راسه. پړي پرېږه. دا راواخله. ژر سه. شاته سئ. شاته سئ. رایله کوي. شاته سئ. شاته سئ. موږ په ستا پسې ژاړو. دا اوټ شه. اوټ شه. پاکه استاذه ویچ شه. ای د اورشلیم ښځو په ما پسې مه ژاړئ. په ځانو او کوچنیانو مو وژاړئ چې د شنې ونې سره داسې کېږي نو د وچې سره به څه کېږي. رحم وکړه. موږ تا ته دعا کوو.
پلار دې وبخښه، نه پوهېږي چې څه کوي. نور خلک یې خلاصول، اوس نو خپل ځان خلاص کړي. که ته مسیح یې نو ځان خلاص که او د صلیب سره راکښته سه. موږ ته یوه معجزه راوښایه. څوک چې پر ونه زړیږي د خدای لعنتي. زما زړه په تیرې تورې سوری سوری سو او غم به لکه یوه تیره توره ستا زړه سوری کړي. آیا ته مسیح نه ځان موږ خلاص کا؟ ته خدایه نه بیریږې؟ هغه لکه موږ په مرګ محکوم دی، خو هغه هېڅ ګناه نه ده کړې. عیسی ته دې په خپلې بادشاهي کې ما به یاد ولره. دا زما وعده ده، ته به نن زما سره په اسمان کې یې. غرمه وه، خو د 3 ساعتو دپاره توره تیاره سوه. پلاره، زه خپل روح تا ته سپارم. د خدای ثنا دی، دا سړی پاک او صادق و. په مذهبي جرګه کې د یوسف په نوم د ارمتي یو ښه سړی و چې د عیسی پر ضد نه و. هغه د پیلاطوس څخه اجازه واخیستله چې د عیسی مړی د عبادت تر ورځې مخکې په قبر کې ښخ کړي. وبخښه، موږ یوه پله د عیسی مړی ګورو. ښه سو چې راغلاست، خو ژر کوئ، د عبادت ورځ نږدې ده. هغه یې ولې وژلی و؟ که دی خدای را لېږلی وای نو د مرګ یې ولې نه کوي خلاص؟ ما هم دا پوښتنه کوله. پیرانانو او حتی مړو هم د عیسی خبره منله. دا یې په وسه نه وه. 3 کاله مې په دې ایله د هغه پیروي وکړي چې هغه واده سوی مسیح دی. زه یې ایله کړمه
ما به څه کول؟ دا یوه ډېره غمجنه کیسه ده. خو په اخره کې دا غم په خوشحالۍ بدل سو. د یکشنبې په ورځ سهار وختي چې د عیسی د پر صلیب کېدو 3مه ورځ وه، موږ یو څه عطر راواخیستل او قبر ته ورغلو. ډبره ایسته سوې ده. پتروسا، یعقوبا، یوحنا، غوږ ونیسئ. ډبره ایسته سوې وه. موږ ورننوتلو خو د عیسی مړی هلته نه و. مړی د قبر څخه ایستل سوی دی، نه پوهېږو چیرې دی. څه وایه د عیسی مړی نه و؟ ورځئ خپله یې وګورئ. وروسته تر دې چې پطرس قبر ولیدی، نورو شاګردانو ته ورغی. زه د باندې حیرانه پاته ومه او ژړل مې. عسکرو به وړي او یا مشرانو. ټول ارمانونه مو غرق سول. دا مړه خو به یې را پرېښې وای. ای ښځې ولې ژاړې؟ هغو زما ښاغلي یوړی، نه یم خبره چیرې به ایښي. ای ښځې ولې ژاړې؟ په چا پسې ګرځې؟ ښاغلی که تا وړي ووایه چیرې دې ایښی دي چې ورسم او بیرته یې راوړم. مریمې استاذه ما پرېږده، ځکه زه تر اوسه خپل آسماني پلار ته نه یم ورغلی. ته ژوندی یې؟ ولاړه سه او دا زیری زما پر وروڼو وکړه. تا موږ نه یو ویر کړی، خدای زموږ مل دی. هغوی خبر کړ. ما سشتن ولیدی، ما مسیح ولیدی. بیرته را ژوندی سو؟ او څنګه؟ مرګ نسو ساتلی، نو مړ بیا ولې سو؟ چې مرګ ته ماته ورکي. زه په هغه ورځ پوه نه سوم، خو وروسته څو پله عیسی موږ ته راښکاره سو او موږ یې پوه کړو. د عیسی تر راتګ سلګونه کلونو مخکې پیغمبرانو ویلي وه چې مسیح به تکلیف زغمي. اشعیا نبي لیکلی دي چې زموږ د ګناهونو په خاطر هغه زخمی کړل سو، زموږ د شرارت په خاطر هغه ووهل سو، هغه وځپل سو چې موږ سلامت وسو. د هغه د ټپونو څخه موږ روغ سولو. حضرت موسی ویلي وه هر څوک چې په ونه وځړول سي پر هغه د خدای لعنت سوی دی.
کله چې عیسی پر صلیب باندې مړ سو، هغه زموږ د ګناه لعنت خپل په غاړه کې. د هغه قرباني او بیرته را ژوندی کېدو موږ د شیطان د بند څخه خلاص کړو. هغه موږ د تیارو څخه وژغورلو او زموږ د ژوند څخه بیره او شرم لرې کوي. دا هغه برکت وو چې خدای زموږ د نیکه ابراهیم سره وعده کړې وه چې د نړۍ ټول خلک به د هغه د لارې برکت ترلاسه کړي. ټول خلک او ښځې هم؟ هو، عیسی ماته د حضرت ابراهیم لور وویل. ته هم پر هغه ډیره ګرانې او هغه غواړي چې ډیر برکت درکړي، لکه د هغه ښځې چې 12 کاله د وینې مریضي درلودله او عیسی هغه روغه کړه. یا لکه زه. اوس مو ژوند باید د بیرې او بې ارزښتۍ څخه خلاصي او په خلکو کې سپک نه یو. عیسی مسیح په خپله وویل: د خدای روح پر ما پرته ده. زه یې ټاکلی یم چې بېوزلو ته د خلاصون زیری ورسوم. خدای پاک زه رالیږلی یم چې بندیان آزاد کم او ړانده بینا کم، چې مظلومان آزاد کم، او دا اعلان وکم چې هغه وخت راغلی دی چې خدای به خپل خلک وژغوري. عیسی خلک لمسول چې ځینې ناپاکې مریضانې ښځې هم پکښې وي. ټول یې روغ کړل. هغه کشرانو او مشرانو ته، مړو او مسکینانو ته، شاو ګناهګارو خلکو ته لار ښوونه کوله او خپله لوړه مهرباني یې ور وښوله. هغه خلک روغ کړل، پیرانان یې وشړل او سړي، ښځې او ماشومان یې د شیطان د بند څخه خلاص کړل او ویې شول چې هغه پر ټولو پیرانانو باندې قدرت لري. عیسی چې نجونې او هلکان را ژوندي کړل، نو پر مرګ یې هم خپل قدرت وشوی. کله چې هغوی عیسی پر صلیب باندې مړ کړي، شیطان او پیرانانو ګمان کوي چې کامیاب شول. خو عیسی چې بیا را ژوندی سو، نو شیطاني واک او مرګ ته یې ماته ورکړه. نو په رښتیا چې مسیح و؟ یوازې واده سوی مسیح چې د خدای د خوا رازېږل سوی وکولی شول چې هغه معجزې وشي چې ویې شول. یوازې داسې څوک چې د عیسی غوندې رحیم، قادر او امین ای، زموږ د باور او د مینې وړ دی. کله چې خدای نړۍ پیدا کړه، نو دا هغه مقصد دا و چې آدم او حوا د هغه په حضور کې یو خوندور ژوند وکړي. موږ چې پر خدای باور ونه کړي، نو د هغه نافرماني مو وکړه. د شرمناکي عمل موږ د خدای څخه بیل کړو او د سړي او ښځې ترمنځ هم نږدېړیکې سره وشکېدلې. موږ هم دې نافرماني ته ادامه ورکړه. مقدس کتاب وایي هیڅوک بې ګناه نه دی او د دې ګناه پایله مرګ او د خدای څخه بیلتون دی. خو خدای په دې نه و خوشحاله چې موږ د هغه د مهرباني څخه محروم پاته سو او په بیره او شرم کې ژوند وکړو. اول خدای یو پسه د ابراهیم د زوی پر ځای حلالولو ته تیار کړي او وروسته هغه عیسی زموږ پر ځای مړ کېدو ته راولېږي. عیسی په خپل مرګ، ژوند او را ژوندی کېدو د خدای او د توبهګاره پیروانو ترمنځ ښه اړیکې بیا برابرې کړې. که موږ مړه هم سو، د خدای سره دا نږدې اړیکې نه شکو. په صلیب باندې یو مرګیال مجرم پر عیسی باندې ایمان راوړي او عیسی ورسره وعده وکړه چې نن به زما سره په آسمان کې یې. پر عیسی باندې ایمان راوړونکي به له ابدي سزا څخه خلاص وي او تل به د خدای سره ژوند کړي. څنګه چې د هغه رښتینی پیرو سي. عیسی به ما قبلوي؟ هغه زه او مریم قبول کړو. دا به څنګه وي؟ باور په وکړه.
غوښتنه ځنې وکړه د هغه سره خبرې وکړه. ای خدایه زما اسماني پلاره ته کدوس او عادل یې. مننه چې زه پر تا ګرانه یم، زه ګناهګاره یم. مننه چې واده سوي مسیح دې رالېږلي چې ګناه او د شرم لعنت د منځه یوسي. مننه چې هغه زما پر ځای مړ سو. غواړم د خپل ژوند د خلاصونکي پیروي وکړم. مننه چې زه دې وبخښلم او زه دې قبوله کړم. مننه چې هغه زما پر ځای مړ سو. آمین. 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 مننه. مننه. عیسی وویل زما پسونه زما غږ اوري، زه هغوی پیژنم او هغوی زما پیروي کوي. عیسی تا پیژني ربکه جانې ته پر هغه ډیره ګرانې. دا د ابدي اړیکې شروع ده چې مخته ځي کله چې موږ هغه وپیژنو او باور په وکړو. موږ د هغه د کلام په اطاعت سره مخته ځو او د ایمان سره په دعا کولو. او ایمانداران باید ښې اړیکې ولري. او موږ د نورو سره هم د هغه په هکله خبرې کوو او د عیسی خبرې په یاد ساتو چې هغه وویل خدای مو وساته. د اسمان او مځکې ټول واک ماته راکړل سوی دی. نو ولاړ سئ او ټول قومونه زما پیروۍ ته راوبولئ او ورته د پلار، د زوی او د روح القدس په نامه د تعمید غسل ورکړئ او هر څه چې ما ویلي دي خلکو ته یې ور زده کړئ تر څو دوی یې په ښه توګه ترسره کړي. او وګورئ زه به تل ستاسې سره یم تر اخره پورې.